دا واقعا یو لوی عالم بیان کړی ده. سړی و خپل بچی سره ډېره مینه کوه، علم یې پې وکړو، تعلیم یې پې وکړو، لکه اوس چې خلک د خپل بچو په دې غربي تعلیم یا په دنیوي تعلیم باندې ډېرې پیسې لګوي. چې کله هغه ډېر ښه مرتبې ته ورسېدو، لوی انجینر او لوی سړی ته جوړ شو، نو پلار یې دا سوچو بچی به زما، مور یې دا سوچو چې بچی به زما په کار راشي. هغه چې کله یو وخت ته ورسېده د خپلې تبې ښځه یې وکړه، او د خپلې تبې ښځې اخر دې خبرې ته راورساوه چې ښځې ورته ویلې ته دې د مور او پلار سره دومره وخت تېرې، زه دا نشم برداشت کولی. نو څه وکړم ښځې؟ ما بل بار ملک ته بوزه، بس کوم ځای ته اسلامي ملک ته مې بوزه، خو چې د دې د دې مخې نه پناه شي، دا ټول وخت ستا د دې سره لګېږي لږ. بس هغه ویل چې زه سعودي ته به لاړ شو. سعودي ته چې کله خپله ښځه بوتله، مور یې چې کله دې ته جدا کېدو، مور یې ورته ویل بچیه دلته خو به م کله کله ولیدلې، اگر که ښځه دې په دې خفه کېږي، اوس به ستا زموږ سره څه رابطه یي؟ دا به نه به مور ستا تپوس به کومه، خیر ده. په دې نوم چې بار ته ووت، اول یو میاشت یا 2 میاشتې د مور تپوس، خبره اخر دې ته ورسېده 14 کاله تېر کړه، خو د خپلې ابۍ تپوس یې ونه به. او کار یې څه کاوه؟ کار به یې داسې کاوه چې هر کال به پکې حج لمتو لګ. ولې دا کم خلک چې دې حتی هغوی د قرآن او د حدیث په حق دغه باندې نه پوهېږي، د هغې په تعلیم او په تربیت نه پوهېږي، د هغه سوچ دی چې ګنې بندګي دا ده. دا بندګي نه، ستا باندې د الله د حق سره د مور او پلار حق په تا باندې فرض دی. 14 حج یې وکړه، خو چې کله حج کوي په هر ځل حج پسې وروسته خوب په 3 ورځینې حج دې قبول نه دی ځوانه لګ. اخري 14 حج چې کله کوي، ذهن کې داسې راله چې دا څه چل دی، بیا 3 ورځ باندې بیا حج خوب ویني، د الله دې کور ته ولاړ دی او داسې جړا او فریاد کوي 14 کاله مې حج وکړو، یو حج هم نه قبلي. ځکه دا خوب ما مخکې دا بیا دا خبره کوي، دا دلیل نه یي، خدا مبشر او منذر خامخا یي لګ. د الله نبی یو خبره کړې، خوب د نبوت 601 حصه ده، چې کله ځنې خبره دې په خوب کې ته ولیده، خپل ځان ته سوچ وکړه څه به در پکې وي. دا خبره جاړي بیت الله ته ولاړ دی، یو عالم پرې راغی، ځوانه ولې جاړې ته خو ډېر فریاد او پرېږه. دی ورته وایي 14 حج مې وکړه او هر ځل په حج پسې وروسته دا خوب وینم چې حج دې نه دی قبول. خو الله علماو له فراست ورکړی، هوښیارتوب یې ورکړی. عالم ورته وایي ستا د حقوق العباد خو به دې نه یې ضایع کړي، د چا حق د بندګانو حقونو ته خو به دې نقصان نه یې رسوی. هغه وایي کیسه داسې ده، یو بوډا او بوډۍ ابۍ مې په کلي کې پاتې شوي، 14 کاله مې وشو، بس زه وایم چې بس څه به کوي، خپل ژوند به تېروي او زه خپل ژوند تېروم. دی ورته وایي د عالم چې څو پورې ستا د خپلې ابۍ رضا نه یې حاصله کړي، ستا ابۍ او دادا ستا نه خوشحاله شوی نه، دا سوچ مه کوه چې ستا حجونه به رب العالمین. ولی قرآن کریم کې رب العالمین بیا دا خبره کوي، ووصینا الانسان بوالدیه. الله فرمایي زه ته مضبوط حکم کوم د مور او پلار په باره کې، د دې سره ښېګړه کوه. رب العالمین فرمایي که ستا پلار مشرکان هم وي، کافر هم وي، وان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. په شرک کې مه منه، خو بیا هم وصاحبهما فی الدنیا معروفا، د دنیا په باب کې ورسره بیا هم ښه کوه. سړی پوه شو، ویل ښه داسې قیصه ده، ویل ابۍ دادا چې دې نه خوشحاله شوي، دا حجونه سوچونه مه کوه. راغی کور ته، ښځې ته وایي خامخا به کلي ته ځمه، د خپلې ابۍ او دادا تپوس کوم چې څه حال دی. چې کلي ته راغی، خپل ملک ته، دې ملک ته راغی، چې کلي ته راغی، خپل کلي ته، ذهن کې خو ډېر شرمنده دی، ځکه چې د چا د پلار او د ابۍ د مور تپوس دومره وخت نه یې کړی، او بیا د خپل مور او پلار مخې ته ودرېږي، څومره به شرمېدلی. خو به هر صورت چې کلي ته راورسېدو، کلي کې چې معلومات وکړه، یو هلک وله مخې له ورغی، تپوس یې وکړو دا پلانکې سړی څنګه دی، پلانکې ښځه څنګه. هغې نه پېژني چې دا د دې کلي یو نوجوان دی، وخت پکې ډېر تېر شوی.
هغه ورته وایي بوډا بابا خو یو څو ورځې مخکې مړ دی او هغه مور هغه د هغه ښځه چې کومه ده هغه هم د کټ د خوځېدو نه ده صرف د اډوکو ډانچه پاتې ده خو ژوندی ده چې کله خپلې دروازې ته راورسېدو خپلې دروازې ته دروازه بنده ده خو تاله ورته نشته دروازې چې کولاو کړه خپل ابۍ په کټ کې پرته ده او صرف د اډوکو ډانچه ده او خبرې صرف کوي خو سترګو نظر یې کار نه کوي نوجوان چې کله د خپلې د ابۍ خواله پټ پټ راغی نو ابۍ په دغه حال کې یوه خبره کوي یا الله زما خو خاوند و هغه م وفات شو زما په دنیا کې یو زوی پاتې دی یا الله دومره زما خواله رب راولې چې زه کله مړه شمه چې ما قبر ته یو محرم یو څو خپلوان خو مې قبر ته ښکته کړي که نه یا الله نو دا نوجوان چې سوچ وله ورغی حیرانه شو چې زما په یو دادا په دې حال کې په داسې وخت کې زما د دې غریبي د ذهن نه زه اوس هم نه یم وتلی دې خبرې ته سوچ کوه والله که ته هر قسم عبادتونه کې خو چې ستا ابۍ او دادا ستا نه خفی زما پیغمبر داسې خبره کړې ده رضا ربي فی رضا الوالدین د رب العالمین خوشحالي د ابۍ او دادا د خوشحالۍ نه په غیر نه حاصلېږي زما پیغمبر داسې موي وسخط الرب فی سخط الوالدین چې ابۍ او دادا خفو دا یاد ساته چې رب العالمین به تا نه خامخا خفی ګورې چې رو تغه کوي ابۍ زه ستا بچی ما نو هغه چې وله په دې تندي باندې مخ راکه لاس راکاږي حیرانه شو چې ډېره خوشحاله شو او دغه یو ښایسته چې مور هغې ښه بیا څو ورځې وروسته وفات شوه چې واپس کله لاړ چې آینده کال له حج کوي درېیمه ورځ بیا خوب ویني چې د دا خو څه کې دا حج دې قبول دی او د ابۍ د رضا کولو د وجې نه مخکې 14 کاله حجونه هم رب العالمین قبول کوي هرڅه مې دا خبره کوله چې د خپلو بچو د دنیا دعاګانې مه کوه دنیا ذلیله شی دی د دنیا په باره کې د خپل بچي سوچ مه کوه که خو غواړې وله داسې دعا وله وکړه یا الله زما بچي له دومره دنیا ورکړه چې هغه پې ستا د دین موافق خپله زندګي تېره کړي